دا بدعات او دا خرافات پریږدو چې نن دې زه راپاڅېږمه په میلاد النبي صلی الله علیه وسلم چې په 12 ربیع الاول ما دې دپاره دا ورځ مختص کړې ده او صرف به په دې ورځ باندې دې جلوسونه وباسي او دې به دیګونه او خیراتونه کوي او دې به هر قسمه بدعات کوي. لیکن زه تا ته وایم مسلمانه، زه تا ته وایم کم کسان چې دا بدعات کوي، دا خرافاتو کې لګیا دی، ما ویل په رب کعبه قسم د دې ذره ثواب هم نشته دی، بلکې دا بدعت دی او د پیغمبر نه نه دی ثابت، د صحابو نه نه دی ثابت. راشه ته ماته د یو صحابي نه ثابت کا، د ابوبکر نه ثابت کا، د عمر نه ثابت کا، د عثمان نه ثابت کا، د حیدر علی نه ثابت کا، د امیر معاویه نه ثابت کا، د صحابو نه ثابت کا، امام ابو حنیفه نه ثابت کا، امام شافعی نه ثابت کا، امام مالک نه ثابت کا، امام احمد بن حنبل نه ثابت کا. راشه ته ماته د یو عالم نه ثابت کا، د یو صحابي نه ثابت کا، د نبي نه ثابت کا چې عید میلاد النبي په 12 ربیع الاول باندې هغې جلوسونه اوښکې دي، هغې خیراتونه کړي دي، هغې دیګونه پخ کړي دي، هغې شمې بلې کړي دي، هغې مختلف پلیټونه بل کړي دي، هغې دا بدعات کړي دي. ما ویل په رب کعبه قسم چې نه د علماو نه ثابت دي، نه د تابعین نه ثابت دي، نه د تبع تابعینو نه ثابت دي، نه د صحاباو نه ثابت دي، نه د انبیاو نه د پیغمبر نه ثابت دی. بیا ته څنګه راپاڅېږې ته عید میلاد النبي په 12 ربیع الاول باندې مناوې؟ راشه د سیرت تقاضا دا ده چې ته د ټول کال زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت جلسې وکړه، د هغه د میلاد جلسې وکړه، د هغه د خوشحالۍ اظهار وکړه، د هغه دپاره وکړه. ته نن په دې خاص ورځ باندې دا خو ته اسراف کې چې دومره لیټونه دې بې شماره بل کړي وي او جلوسونه باسې او جلسې کې په دغې ورځ باندې خیراتونه او دیګونه پخې لکونه پیسې دې راجمع کړي وي، په دغې ورځ باندې ته دا خرابې. خو دغه پیسې ظالمه یو خوار غریب له ورکه، یو خوار مسکین له ورکه، د غریب به د روټۍ درک نه لګي هغه له ورکه، د چا به د کور کې د وړو درک نه لګي هغه له ورکه. ته په دې بدعاتو باندې دا پیسې لګې که ته وایې دا ثواب دی، ثواب نه دی، دا بدعت دی. مسلمانه د دې نه ځان وساتئ چې نن دې زما مسلمان راپاسي بریلوي حضرات چې هغه عید میلاد النبي مناوی په دې خاص ورځ باندې، یقینا چې د علماو متفقه فیصله ده چې دا بدعت دی. د دې نه ځان وساتو، دې قسمه باره کې لیټونو نه، جلوسونو نه، دې دیګونو او خیراتونو نه ځان وساتو. او بل تم دا تبلیغ شروع کو چې عید میلاد النبي نشته دی. یو خو په 12 ربیع الاول باندې دا په یو صحیح احادیث کې نشته چې په 12 ربیع الاول زما پیغمبر پیدایش شوی دی. په دې کې اختلاف دی، څوک وایي چې په 9 ربیع الاول، څوک په 10، څوک په 11، څوک په 8، زیات تر ورکې 9 ربیع الاول یادوي. زما عزتمندو په دې کې اختلافاتو کې نه پروزو، د اختلافاتو نه ځان وساتو. په دې وخت کې امت ته د اصلاح او امت ته د اتفاق او د اتحاد ضرورت دی. پریږدو دا اختلافات چې ته ولې عید میلاد النبي مناوې او ته یې نه مناوې، ته یې مناوې او ته یې نه مناوې، ته لاسونه دلته ایږدې او دلته ایږدې، په دې کې اخته یو. رب الیدین ته کې او ته ولې نه کې؟ پرېږدئ دا اختلافات. کفر ته یو شی هغه کفر راپاڅېږي. زما مسلمان نن لوبئ، زما مسلمان په یو بل اختلافاتو کې ورچولی دی، یو بل سره یې زړونه ورله د اختلافاتو نه ډک کړي دي، یو بل یې زړونه د نفرتونو نه ډک کړي دي. پرېږدئ اختلافات، راشئ مینه محبت قایم کړئ. کفارو ته یو شی، شیعه ته یو شی، قادیاني ته یو شی، یهودي ته یو شی، عیسایي ته یو شی، راشه کفار ته یو شی، هندوانو ته یو شی. هغه هندوان، هغه عیسایان، هغه یهودیان، هغه شیعهګان، هغه قادیانیان، هغه شیعهګان چې زما د صحابه بارکې کله بېدبي کوي، راشه هغې ته یو شه. هغه قادیانیان چې زما د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي، هغه قادیانیان چې زما د پیغمبر خلاف راوتي دي، هغې کفارو ته یو شی، هغه قادیانیانو، هغه خبیثانو ته یو شی. پرېږدئ دا اختلافات د مسلمان ترمنځه. مسلمانه
هر کار د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې جوړ کو خپل طریقه د پیغمبر طریقه چې خپل کو د پیغمبر اله مونږ کامیاب یو او الله رب العزت دی وکي مونږ تاسو ته صحیح وینا ټول ته په عمل کول توفیق را نصیب کې واخر دعوانا الحمدلله